ضرورت ځای ده نه چې یو سړی د سود کاروبار کوي په دې سړی باندې قرباني شته او کني شته او شته په دا مال دی مالک ترې مال دی مالک دې مال دا ډېر خیر سود خپل ګناه جانور میں کون اشیاء حرام ہے زچے پہ الہ بلد عبادی نہ رہے گائے ذبح کرتے وقت جو شریک بقر ہے وہ سارے ذبح کے وقت موجود نہ پیٹرول نہیں وکیلات لکھی یا وکیل کیم ٹھیک تھا قد چکئی نو خد باقی تا حاضری کی سو تم کور کے چی یو کٹوے پخیگی اگر که هر یو مالدار یو قربانی دار فضول خبره کوي نصاب د قرباني حدیث کې نشتا د دې مولیانو د ځان نه جوړ کړل نصاب ماشاءالله ډیره خبره دی وکړه چې نصاب د قرباني نشتا نو بیا خو باید چې په ارچا قرباني واجب شي خبره خلاصه نصاب نشتا بیا په چا بشي یو بار ته واجب وکړه لا صدقه الا عن ظهر غنان لا صدقه الا عن ظهر غنان نو دا زمون د پاره نور مستدلات ډیر دي او دا نصاب دشته او ائمه اربعو چې دا نصاب ولا شرط کړي په دقه نسبت شرط کړي دی وای شي په خبره او کدا شي نو بیا خو پاره چا قرباني واجب ده نو سبا کې مور بالا نه پلار بالا مور بالا نه پلار بالا سبا کې دا خو ډېر سیزونه دي چې په حدیثو کې نشته یو سیز نه د دنیا سیزونه دي چې په حدیثو کې نشته او فقهاو او زموږ علماو د یو معیار شرعي د وجنه هغه قایم کړي دي د نصوص پرانا کې قایم کړي دي د قیاس پرانا کې قایم کړي دي عرف ته کتلې زیر امور د عرف وجنه علماء اغشتي دی لازم کړي دي دا خو کتوي چې لکه هر شي کې په حدیث کې دی او زبا مانم او که په حدیث کې نه دي نه مانم په حدیث کې داشتا چې په صحیح عمل کوو په ضعیف مکو دا د ضعیف تعریف په حدیث کې شته د صحیح پکې شته د حسن پکې شته دا حافظ ابن حجر ویلي دا پیغمبر خو نه دی دا ابن حبان ویلي دا پیغمبر خو نه دی دا مولا علی قاری ویلي دا پیغمبر خو نه دی خبره دې خلاصه کړ دین دې تبا دا موضوع او منکر پکې شته صرف دقل من كذب علي متعمدا اغا عمل مکو من روا عني لما اقول عمل مکو لیکن چې اوسره کاذب نه دی او ته د حافظه کې نقصان پلان کې نقصان نو هغه ولې منه دا خو په کار دی دا ځای ته واسه کنه خو پیغمبر نه دی دا ټول قواعد کې خو دي دا محرم پیغمبر ویلي دي چې په محرم او د مبيح مقابله راشي محرم له ترجیح ورکو او خیمه او د مثبت او د نافع چې مثبت ته ترجیح ورکو چلا دی ویلي چې ظاهر عبارت النص او دلالت النص پلان کې مقدم دی پلان کې رسو دی ترجیح راځي هغه ورکو دا پوښتنه دا پیسې اخلي دا حدیث کې نشته خو دې نصوص ته فقها ګوري دا نصوص په باب کې بیا روان تاسو پیږي صدقه فطر کې څه نه حدیث کې نشته هغه له نصاب شرط صدقه فطر کې هو نشته مو وایو چې اطلاق په زکات الفطر شوی اطلاق چا په شوی دی زکات الفطر او بل ځای کې سره دي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه زکات د زکات نسبت شوی دی نو زکات من اغذین ولا نصاب را شرط من اغذین نصاب شرط نخرج زکات الفطر ساعه من تمر او ساعه من اقط زکات اطلاق شوی زکات نصاب شرط دی تاسو پوهیږئ نو دا ډېر امور داسې دي چې دا صراحتاً په احادیثو کې نشته او د احادیثو نه معلومیږي د قواعدو په بنیاد باندې نو موږ په هغې باندې عمل او که ته چې نه بس هر څیز په حدیث کې منم او که حدیث کې نه بالکل نه منم ځان له ډېر کار وګورئ یا خو دومره سوالونه در باندې وکړم حد نه وته دا چې ته دا حدیث ضعیف دی په دې عمل نه کوم دا ضعیف دی چا ویلي وښایه ماته که پیغمبر ویلي چې حدیث ضعیف باندې عمل مه کوئ دا خیری چا خو دا منکر دی عمل مکو دا پلان کې دی عمل مکو کومه په زه کومه وای دا راوی چې ضعیف دی ستانه بیا خدي ضعیف دی ته ما خپل خبره باندې راغله باندې کوم
هغه ضعیف څه معنا دی چې حافظه کې پټه غوندي فطور دی او بیا متشل در حدیث دی تا ته پینځم یاد نه لري دوستو منه مو دا غنه منه خدای په خپل کنه سمه یا چې عمل په مکه وا چا ویلي او خای ماته پیغمبر ویلي نه چا ویلي چې ضعیف عمل په مکه یو سړی به ویلي نو زم سړی زم سړی تا خبره ومنه ما چې ضعیف عمل مکوا او چې هغه چا نقل کړی دی راځي لکه حافظه کې فطور دی او ماته د باندې ترمذی کې راځي هذا حديث ضعيف وبه يقول فلان وبه يقول فلان به يقول فلان حاصل خبره دا دی چې دا خو د فقهاو سره د خدای خو کی حقیقت کې دا شکونه کوم چې پوزیشن کې دی په ذهب او فضا قربانی شته تاسو په خبره پوه نه شئ کہ کام میں اذان بچے کے کام میں اذان نہ کیا تو عورتیں دودھ نہیں دیتے دا سے پدل دی یو سړی زمکې او د سره پیسې د قرباني نه وي اما وي چې پدمه کې ادنا گزاره کیږي نو قرباني په واجب ده دا سړی 15 ځامن وي څوک علم کوي دا نور د دنیا کار کوي اوس پلار خپل وضعیت کوي مولانا صاحب بلند د توګه په دا ټول بچی د پلار سره ګډ دي او چې څومره پیسې وروړي پلار نه ورکوي او اختیارمند د پیسو مکمل پلار دی یو څه په پلار ورته او که هر بچی در خپل غوټي نو بیا وګوره ک نصاب ته ورسېږي په هر بچی به او که خدای سره مخري او قیمت نصاب ته ورته قرباني کوي الله تعالی بل کا جی ته مړه اور کې شریک خبره ماټو راوړه زامنو کې یو بعض زینو کې ورته یو وخت کې ماشوم د اذان کې بلکې اقامت دلته خو ذکر ابل ماوي حدیث کې شته بلکې دا خو دلته کې اختصار دی نور روایت کې اشتهاب مستند دی نبی شهبه کې او په نور کتابونو کې ذکر شته بلکې زموږ بعض علما لیکي احادیث کې نشته بعض فقهاو لیکلي دي چې کله اذان تحقیق وکړي او په غږ کې اقامت وکړي دا آیت ورسره وایا اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم دا باندې او اته کې وکړي التي اعيذه وتبعنا آیات کې دغه نه کې تغییر تبديل نه کې بعض فقهاو لیکلي دي حدیثو کې دغه نشته وخت ماشوم ته چې وخت کې اذان کوي دا پناسته کوي او په ولاړه قبله ته مخ کوي او کنا او دس پیوي او کنا وخت کې وګورئ منډي او کنا باندې بوتاوي او کنا په بوتارتای او کنا دوست خبر زکه دوست زکه ولې څنګه دوست دې بلا سره زکه سړی مولا باندې شي اذان ویل شي بیا دغه مولا ویل شي دا د جمعات باندې چې ته خلک راغوانه اصله لو سپیکر خپل ته باراوله کوي یو لو سپیکر خپل ته کوي هم په کې کې بعد هغه قربانه ساروی بنا د کور په دروازه باندې را بدعت دروازه پورې کوي او څو کر راوړي او بار په دغه باندې کوله کوي او دې باندې نظر کا ټول بدعت دي رسومات د پورا خاندان یو قرباني کافي کېږي د دم پسې پیسې څنګه دي قرباني سره شریک شي دم څه ته وایي اول د دم تعریف ماته وایي تامیانو سره کې بس ما خبر اخلاص کړه تا حرام او د حلال نور د څه سوې دغه د عموما مولانا سے تاسو زما په خبر لګلان پیوي زه ګور قواعد ذکر کوم د جزئیات ذکر کوم خو ورسره درته قواعد ذکر کوم چې تاسو په پوره پیښه او تاسو په زمانه د اجتهاد دا خپل مجتهدین هغه نه انتظار وکړي بیا او په دې شان بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الشهادات باب ما جاء في بيان پورا د معاملات بابونو شروع دي هبه وغیرہ عموما پدې کې د شهادت ضرورت پیږي څنګه لکه دا یو سړی به منکر پرې معاملات کې هبای 11 مزارات دا ټول چې مخکې تیر شو دې کې بعد وخت به سړی منکر او مدعی به هغه بعد هغه شی ثابت اول غواړي نو هغه د لپاره به د قاضي مجلس ته رجوع دي او قاضي به بیا گواهان غواړي نو په دې نسبت باندې د کتاب الشهادات ذکر او شهادت دا جمع د شهادت
او شهادت ورته ولې وایي ځکه دا عموما قید لګوم ښه کله پکې لفظ اشهدو ته ضرورت هم نه راځي او عموما دا مشتمل دی په لفظ دا شهادت او د اشهدو سره یا او جواب او یا شهادت ورته ولې وایي عموما دې کې ګوري عموما لګو عموما دا کله په کسبره شهادت العلماء وغیرہ عموما دا د مشاهده سره تعلق لري دا د چا سره تعلق لري د مشاهده سره نو یا دې کې مشتمل په لفظ د شهادت په عموما قید مې ولګاو او یا د مشاهده سره تعلق لري نو ځکه دلته شهادت ورته وایي او معنا اصطلاحي معنا لغوي خو لفظ شهادت ویل او اصطلاحي تعریف دقه محاسبه لیکلي دي اخبار عند الحاكم بما يعتقد یا بما يشاهد لاثبات دعوى الغير دا پکې دا نه دي لیکلي خدا پکې ولګوا اخبار عند الحاكم او نائبه دا ډېر مختصر کړی دی اخبار عند الحاكم شبه او نائبه بما يعتقد او باغسل کې دې اعتقاد کوي فاغسل او للغير یا لاثبات دعوى الغير لاثبات دعوى الغير د بل د دعوی د اثبات لپاره دا او معنا لغوي اصطلاحي مناسبت واضحه دي او ما جاء في البينه على المدعي امام بخاري وایي دا ثابت دي چې بینه مدعي باندې دي ورپسې اشاره نه پورا کړه ألا وجدت بينكم كاتب بلا بلا وكاتب يكتب كما علمه الله فيكتب لله وكل الذي عليه الحق ويتقي الله ربه ويذهب في وسيم فإن كان الذي عليه الحق سفيها ضعيفا أو يستطيع أن يميل هو من يميل وجهه بنفسه واستشهدوا شهيدين من رجالكم ودخل في مناسبة باب سر راغی او دا چاته وای دا د مدعیانو ته وای دا د مدعیانو ته وای زو زو په دې ولا يقبل شهادة إلا ومن تسبب أن تتركوه صغيرا وكبيرا إلى ذلك الله أكبر للشهادة وأحنا لا نتعلم إلا أن الإسلام تقول بشهادة حاضرة تذكرنا بينكم فإن عليكم جناحا لا تكتبوا ولا تكتبوها وأكتبوا لا تبايعوا ولا يقام وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه كفر بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. سورة الشهادة طريقة أو آداب رب العالمين فليأت ذكر دا ګور الآیه چې کلم امام بخاری ذکر کی پورا کاوه او یادوي چې الی فلان بیا پورا کاوه او چې الآیه وسره ذکر نه کیا فلان به ضرورت نه وقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم فزان باندې شهادت اقرار کوي فزان شهادت څه وایي اقرار او الوالدين او الاقربين ذو بسي يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعبدوا من ينتهوا او تعرضوا فان الله بامكان بما تعملون خبيرا ربنا اذا عدل بس دې مناسبت څه شو بده کې صرف دې اشاره شو چې دا به څوک پیش کوي چې څوک اثبات کوي او مدعي اثبات کوي دا حدیث د دوړو آیتونو حاصل دقلی او کته دې باب کې حدیث ورونو تاسو ته ماویلو چې دا یا د لپاره تشخیص د الخانو ته ول حدیث ورته دې باب کې شته او یا دې کې یو حدیث دونه حدیث ډیر نو ځکه امام بخاری اکتفا وکړي فنسته او یا دا چې دا حدیث دلیل د حیات شکر او څلورم من ویلو ها چې دې کې د باب هر حدیث ته ګوره د دې لپاره حجت ده دوه په دې شاه اذا عدل التعديل يو كس دبل نو دا بسنګي زمون د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پریز باندې یو قسم تعدیل کول شي زمون د امام سے پریز باندې یو قسم تعدیل او تزکیه کول شي یو قسم تعدیل کولی شي او تزکیه کولی شي تعدیل او تزکیه پیژنې دا گواه متعلق وي چې دا گواه چې دی نو دا خطر دا فاسق نه دی یو قسم نه پولیس کولی شي او جماهیر وي چې نه یو قسم نه کوي څوک وکړي
دو بکړي. نو اذا عدل رجل احدا کولی شي تعدیل. د امام بخاری اعلان دلته مسلک د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تعالی توصل پدې شاه. او یې قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابو بكر بن عمر بن مريم قال حدثنا يونس قال حدثني يونس قال حدثني هشام قال حدثني وابن سعيد وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث عن رضي الله تعالى عنه وقال حديث مصدق ما ذكر قال لها أهل الفقه ما قالوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة حين استدل الوحي فيستعملهما في خلاف أهله فأما أسامة فقال أنه فلا يعرف إلا خيرا وقال ابن سعيد يجب علينا أمر الأمر وهو أكثر من أنها حديثة تختلف مع عليكين عنها وتأتي الجانب فتأخذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملوني برجل فلا في إله عبد الله بن ابي هذه والله ما علمت من اهلي الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا ولذا دې وی خدنه تاسو پیغمبر علیه السلام دا ما علمت الا خيرا دم تزکیه شوا شابه مختبئ پیجنه ستوي بعضی وخت یو ظالمی مدیون د مدعی په مخ کې اقرار کوي خو د خلکو مخ کې نه زما په دې باندې شل د روپیل یره مالا پیسې راکا مړه در به کم کړه زما مخ کې اقرار کوي خو کزو پسې جرګه راولم هغه دې نشته د ما پیسې اوس کزه داسې یو صورت جوړ کما چې دې ما په نسبت اقرار کوي او دې په څه طریقه رضا کما خوشاله کم چې ډوړې پته کینو ما او بیا وروي مالا خپل پیسې راکا او دې مړه در به کم صبر وکړه او ما وته پټ دوه غوان کینولې یو د خلکو مخ کې نه ما نه خو دې شربېږي خلکو مخ کې خو نه وي پټ مې ول دوه غوان کینولې او هغه پټ خلک د قرار ووري ابي گواہی کولی شي او کنه شي کولی نو زمونږ امام څخه پرې نشي کولی او د ائمه ثلاثه پرې باندې کولی شي شهادت د مختبئ او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعلان دلته کوي امام صاحب وی کہ دا مختبئ دا دروازه ابي وی ضرورت ته بعد وخت کلامات ته مثال پیش کړ امام صاحب وی کہ دا دروازه دې کولاو کړه نو بیا به خلک د دروغ داوی کوي او گواهان به په مقنی او پیسې به ورکوي گواهانو له او هغوی به چې وروره مونږ مخکې اقرار کړی دی ته کوم ځای وې زه دیوال شاته ولاړ زه راته بله کوټه کې ناست ما اورېدلي نو بیا خو دروازه دې کولاو دا خو دې لپاره دي چې سړی خپل حق ثابت کړي او په بل الزام راولي چې ظلم ونه شي نو که شهادت د مختبئ دی کو خبره خلاصه شوه بیا خو به هر سړی وایي چې زه د دیوال شاته وم اورېدلي لکه ته په موقع کوم ځای وې ظالمه دروغ ولې وې ته خو په موقع نه وې مشاهده خو د دیوال شاته وم پردې شاته وم ما اورېدلي دروازه کلا وې یو مسله کې خو ټیک ده چې ستا ضرورت شته لیکن دروازه د دروغو کلاوېږي دې سره نبی اسلام مخکې پیشنګوي نه کړی بخاري کې به اوس راشي داسې خلک به راشي چې یستشهدون دې به شهادتونه به کوي لیکن په دې به اعتماد نه کېږي یظهر فیهم الصمد را بشي ان شاء الله العزیز او کاذب فاجر مدعی هغه سره هم دا وکړه چې پټ وته گواهان کېنه او چې اقرار تا مخکې کوي خلکو مخکې نه کوي ورپسې اوس دې کې یو بله مسله ده ما ته وګوره یو گواهان د گواهۍ لپاره دا شرط دي چې ته ورته ووایې چې لکه زما په دې مسله گواهان شی او که نه ما تاسو بیه شرا کوله او دین په ځان گواهان نه دي مقرر کړي هسې دوی دا معامله واورېده دې ګواهي کولی شي که نه شي کولی اشهاد شرط دی او که نه مونږ وایو اشهاد شرط نه دی که دې دوه کسو اصل زمونږ دا معامله واورېدله نو دې ګواهي کولی شي شابه هذا صحيح هذا وبه قال حدثنا ابو ايمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سلمت يوم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وان يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بن كعب عن طريق عمر نسوي شعبي ابن سيرين عطاء قتاده في السمع شهاده في السمع د جامع تمنا شیخ مختبئ دنه بل مساله ده کما دي اشهاد نه میکړي چې بمون گواهان شه او دي په موقع حاضر زمون سمع او کوم کولیش وقال يقول لم يشهدوني على شيء ولكن سمعت كذا دي خدنهم گواه کړم ما موجود په موقع
تمام کړی دا دغه اختلاف نشته دا اوس يوم الذي فيه حمل الصيام حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهم يقولون أن يفعل النبي في صيام شيئا امام بخاری دواړه مسلې ثابت دي ها دا د پیغمبر علیه السلام وی پټ او د ابن سیاد نشي اورېده د مختبئ الکه خدای ته وګوره رسول الله مبارک دا اختباء کوي دا څه د وجه نه کوي دې لپاره چې سبب ده په مجلس تقاضي کې غوي کومه نو صرف دې لپاره کوي چې هغه د موږ مخ کې نه وي پرېږدي چې ستې واورو دا خو دیانات دي دا خو دعاوی او د اموالو خبرې نه دي دا څه چې دی لکه دا خو دیانات دي دا خو د دعوی او د اموالو خبرې نه دي زموږ خبر په معاملاتو کې ده په قضاءاتو کې ده په دعاوا او په اموالو کې ده دا خو عرفي امور دي ٹھیک شو او دویم مسله به دې ثابتې خو دویمه کې زما سره نور د دې نه مضبوط دلایل شته دویمه کې اوس زما مرګري ما ادا چې دوی خو د ابن سیاد نه پټ اورېدل کول نو ابن سیاد خو دې گواه کوي نه په ځان کې راشه تاسو به ما گواهان شي سمع به او کې د ابن سیاد نه بیا به و چې دا دجال دی او دا نه دی نو ما بیا څه خبره وکړه ټیک ته دوی مسله کې زما مرګري مو سره دا دلیل زنه پیش کوم ما سره د دنیا دلایل هغه دا چې دا دیانات دي دا عرفي امور دي ورپسې شمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاله لنا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن قالت جاءت ركعة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت المزارع فعشر وردادنا روان جيسا فطلقني مال الطلاق راك فأبت طلاقي لفظ چا استعمال شو ابتا طلاق ابتا کې چې درېو نیتو کې سو واقع کېږي د ائمه اربعو په درې واقع کېږي او غنو حضرات سوي هغه وی ابتا کې د درېو نه د شلو مو کې یو واقع کېږي چې تلفظ لسانیم کې د درې بیا یو واقع کېږي نو دې کې څنګه درې واقع کېږي دا ګوره د موږ مستدل یو مجلس کې او لفظ د درېو نه دی لفظ چا دی د ابتا دی انت بتتون انت بتتون لفظ دی او دریل اوس ورخه فتزوجت اغه پس می نکاح کړ عبد الرحمن ابن زبیر سره یو زبیر دی یو زبیر دی ها دا عبد الرحمن ابن زبیر دی فانما معه مثل هدبه الثوب فقال عليه السلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعه اغه تزول خاون ته واپس دی لا نشي واپس کېدی حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك پتہ لګی دا چې په دې البته تو سو طلاق واقع شوی دی یو لفظ سره په یو مجلس کې درې واقع کېږي نو چې الفاظ متعدد وي په طریقې ولا بدري واقع کېږي شابه ابو بکر ناستو عنده او خالد بن سعید بن العاص بالباب هغه دروازې سره نظر یک انتظار کو چې ماته اذن وشي رسول الله مبارک اذن وکي نو خالد د بار आवाज ورکړ یا ابا بکر الا تسمع الى هذه دې خبر نه اوري ما تجهر به چې دا پسې جهر کوي نبی رسول الله سره غوسه وطنې غنې راکای دا خو د پیغمبر بیا د بیدا تاسو کې دا خزه پوهه کې دا خبره مکوا امام بخاری ته دواړه مسلې ثابتې یو دې مختبئ او شاته بار ناستو او بل اوی گواکل نه دی خپل خبره او بیا دې دا خبره کوي ما وی خدای بندګي کې دا کوي څه خبره دا خو ټول امور د عرفي امور دي د کوم امور عرفي امور دي ما خبره خو په دعاوا کې دي دا خو عرفي امور دا خو زمانه ما دا خو چې بانګ وي د جمعه ته نه زه خو مؤذن گواکل نه يم چې گواشه د بانګ ویم راځه او که گواکل نه بیا باندې دا خو په غسل خانه کې پټه مم چې مختبئ او زور زما دې کې خو چې اشکال نه لري چا به دې اوس مولانا څه بل خبره ده دوه گواهان د اثبات گواہی کوي او دوه د چا کوي د نفي چا له څه بل خبره ده د اثبات دوه کسان وایي چې 1,000 روپۍ د مونږ په مخ کې ورکړي او نور دوه کسان وایي ویناسب 1.5 زره ورکړي
رچاغه به حجت مثبت او دا دین دروغ نه وای کته وی چې دا خو تکذیب دی او بل دین نه زره چې ورکولې د څلورو مخکې ورکړي دا 1500 چې ورکولې دا خپل مخکې ورکړي هدايه کتابي دي ورپسې اشاره اذا شهد شاهدان او شهود بشيء او انور ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد مثبت ترجيح دي قال الحميدي هذا كما ايه وذا خير جاء ده پیغمبر وایي رايك الله تو فقهاء امام بخاري راوي انت به اعتراض وکړه نصاب پکې نه حدیث کې نه دا خير جاء امام بخاري فقهاء وایي دا رسول الله برمنه نه راوي او دا پیغمبر د احادیث پرانا کې مونږ باسو ورسره قال الحميدي هذا كما اخبر بلال النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه او فضل لم يصلي فاخذ الناس بشهاده بلال كذلك ان شهد شاهدان ان لفلان على فلان 1000 درهم وشهد اخران ب1500 يقضى بالزياده او مثبت لترجيح بها وبه قال حدثنا حبان قال حدثنا قربان قال حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن عقبه بن حارث رضي الله عنه قال انه تزوج بنت بلكي واقع ابو يغاب بن عزيز دور فاتت بامرأة شابته فقال أخبرت وقت التي تزوجت قال يا عبد الله أنا أعلم أنك أخاطي ويعتقني فأسأل إلى أهلي سبيل أن تسأل فقالوا ما علمنا أمرك وصاحبنا قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن تسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إيه دين الاستدلال كي چې عقبوي پیدا نه راکړي قدر سوي ما در کړی دي نو هغه د ترجیح شو هغه اثبات پیدا کوي ولیکن دا خبره ما رات کړی ده هغه خدای خو شاهد نه ده دا خو اخبار د قول د مرئي نه ورکا شبا او شاهدان معادلان په دې اتفاق دي وقل لله المسجد ولا يعلم منكم ومن تفضل من الشهداء الايه وبه قال حدثنا حكمنا قال حدثنا جابر بن زبير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الله بن عمر قال يا رسول الله يقول انه يؤمن بوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي فإذا وإذا نأخذكم الآن وإذا نأخذكم الآن وأخذنا من عليكم وأخذنا منه وحرمنا وإذا من سبيلته شيء الله عنكم في سبيلته ومن أخذ من سمعت عمر بن الخطاب إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلكم مؤاخذة وحي بكيد لك كتاب غلطيكم عليه مقابلكم غور وحينا لك عبد الله بن أبي شيء تقسموا خرج الأكار من ذكر شيء عليه وحي هذا وإن الوحي قد انقطع إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم هم بظاهر تقول ومن أظهر لنا خيرا أمنا هدى عادل له وقربناهم بذات الذكر وليس إلينا من سريرته شيء ونقول الله تمالوما واحد تفضلوا بسخبروا الله محاسب دي فباطن ذكي فذكي من ظهر لنا سوءا ويا لم يعلموا أمن نوركو ولم نصدقه دين تمالوم يجي فاسق دي قواهينا قابلوا تصديق نکو فاسق شو وإن قال إن أجر خلق وجد أخذ ذلر للصاف والقصة هذه من ذلر بعد خدای خبر دا وحي پوشتدنا من بظاهر تجو ظاهر کی یو صلیف پاک دی بس که ظاهر کی یو صلیف خسر خداغن دا چې عمل صادر شو چې هغه دا خسرې تو منافیو دا عمل ظاهری عمل دی ورپسې شه ومقام مسألة رفع ضرور بل یو قسم معدل واقع کی دی شي مزکی مرتوي مزکی پیژنه یو تزکیه د علانیه ده او یو تزکیه د سر تزکیه د سر د حکومت د خفیه ایجنسو والا ساتلی هغه معلومات یې خطرې خراب سره نو دغه خلکو نه دا پیدا مغشتي شي حکومت چې دا گواهان د جج ورته تر پټ باندې معلومات واله چې دا گواهان څنګه طریقه خراب دي هغه راشي او هغه وی دا گواهان خراب دي په چرته مطالعه په جرح او په گواهان خراب دي نو بیا قاضي دې ته محتاج لري چې تذکیه دی ولوي نو په پټه طریقه کولی شي په احکام کولی شي په احکام پټه خدا شو او احکارا بیا په هغه اعتراض کوي قاضي ګوتوي چې ما معلومات اغشتي دي او سړي فسړي دي او گواهان نو مطالعه ونسه خراب سړي دي نو بیا دې جست تکبیر علانیه کوي دوه کسان دراوي چې هغه په مخ کې وایي چې فسړي ته په څه جرح کې د بدا جرح کوم دې پلان کې دې کې درو ویلو پلان کې دې کې وي ثابت دي کی خبره خاصه او جرح غوري یو خبره ذهن کې دا ماچوا
جرح مجرده نه په حدیثو کې قبليږي نه په شهودو کې قبليږي جرح مقیده وې به پلان کې په پیسو غوړ کړی دا مثلا دا غوړ موجود دي نو کله قاضي دا قاضي پورې بیا وحاله که تزکیه د سر کوي الک مطالعه به جرح او احترام او که تزکیه د علانیه کوي او که دواړه جمع کوي حالات ته دی ګوري ها امام تفل یو قسم کولی شي او ائمه ثلاثه وینه دوا باندې ائمه ثلاثه وی ودا شهادت موقوف دی پر تعدیل او تزکیه شهادت چې دوه دي نو تعدیل کې دوه پکار دي امون ورته سوایو وایو نه شهادت په موقوف نه کې قاضي و چې نه کوم اختیار ولشتا دا خو صرف د غوا د معلوماتو لپاره او موږ یو الزامي راځو موږ وایو چې شهادت په موقوف دی نو په ځنا کې څو غواهان دي څلور نو باید تذکر د سلور شي التقط الدو معنی زو سر پته اشاره د امام بخاری اعلان په دې مسله کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک ترې ها ترجمه الباب متفق حدیث معلومیږي ها دا د دې استدلال کې حالانکه دا تعدیل نه لري د صفائی بیان کړو د غواهانو صفائی ته بیانول شي ها زر خلق مرکه د وبارات لري عمر ترکین اصلا فمرت جنازه الفوزيه خيرا فقال عمر وجبت ثم مر باخرى فوزيه خيرا وجبت ثم مر بفوزيه شرا فقال وجبت فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين قال قلت كما قال صلى ايما مشهد له 4 بخير ادخله الله الجنه قلنا وثلاث قال وثلاثه قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نساله عن الواحد ورقته لګی دا کنه دا یو تاسو مکړی نو ابم ویلې او بل روایت کې شته هم ښه لیکن ته بل کې شته ها بس بولاله چې یو شهادت یو استفاده ته ویل کېږي شهرت هغه کې مشاهده او سمع اس ضرورت نشته لکه مثلا مشوره د داسې په ټول کلی کې چې د عمر غوړي مشوره د خبره چې د زید وی پیدا شو البته کې مشاهده خو صرف هغه یو دایي کوي او دلته کې دنیا کې مشوره ده یا مشوره د خبره چې مې اصلي دي په ټول دنیا کې خلک لګي مې اشکولې دي شو مې اشکولې دي شو نو دې کې بیان شهادت ته ضرورت شته تسوی دي کېږي استفاده تواتر دي دا ټول علما مانی د عمر ویلي پلان کې د پلان کې ویلي اوس قاضي دا نشي ویلي چې هغه د غواهان دا ولې خدمات ثابت دي د پلان کې ویلي نه دا استفاده ټول کله لګیاله پوهیږي په خبره یا د ځمکه د پلان کې دا ټول دنیا لګیاله در پلار و در نکوا اوس په دې خپل کورونو کې د غواهانو ضرورت شي دا کوم کورونه دي د دې کلو کې چې څومره خلک په خپل کورونو کې یو طرف کاغذ نشته د پټو کاغذونه څه په خپل رښتې پلارې رښتې نکې رښتې لیکن دا کورونو کې چې مرو زمان سره خلک پاتې کېږي د درسته کاغذونه دي کو د طرف پلار نه پاتې پلار ته د نکې نه نکې ته د هغه ته استفاده وایي اوس په دې کور کې اداوه کې دا زمان او دې قاضي لګاو قاضي د حجت څخه دا خو استفاده پلان نکړه پکې راوړل تاسو کې تاسو دلیل وایي په خبره دا مضبوط دلیل دی د غواهانو په نسبت باندې شهادت په انسان په انصاب دا نسب د پلانکیز وي رضا د پلانکی پیروي او مستفیض ګره دغه مستفیض د استفاده او موت قدیمه ته پلارې مرضی نه کې مرضی بس خاص کا قال نبی صلی الله علیه وسلم قاضي دې غواهان نه وایي تاسو چې کلی کې د کتانو لګي او دا سړی مرضی شابه ارزات ني وابا سلامه سويبه او تثبت پیغمبر سلام دا د خپل وي سويبه یعنی مشهور ده دا خبره دي کې د غوا ضرورت نشته كيف ذلك وقال ارزعتك امراه واخي دمار د روح خري د پیدا کړی بل بني اخي هغه لبن پکې د ما درونه پیدا فقال سألت ذلك رسول فقال صدق افلح اذني له یعنی هغه دینه انکار نه کړي مال په نه دی دا کړی هغه وی چې مال خو خدای پیدا کړی دي نو دا فلزای پلار رور سنگ داخليږي ویګه
ورا استفاده او رسول الله مبارک هم ته ګوانو نه غوښتل چې تر ورغاو چې رښتیا ونه په ورکړل دي کنه خبره مشوره وا بس په دې اکتفا وکړه ها او ان حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حمام قال حدثنا ابو عن جابر بن زيد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثنا النبي عن الله من يحمد السلام من بعد بس درې ځای اوس پیغمبر مبارک ته یاد چې ما دا غاښوي به پیرا کړی غوا په کړی حمزه رسول به په ورکړی دي څو غوانی په دغه موقع کې مدینه کې نه خدا استفاده ده شهرت ته ورپسې شه او ان قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا قال انا عن حدثنا ان ذكرنا عن رجل يعبد عن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعونا ان نتبع الذين ببيت حمزه قال الحاجب يا رسول الله هذا الذي يسال في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جوړ حبسه تر دې ځای اي شی لو كان فلان حيا فلتريات کړی ځای اما بیا راځي دې ان څه مطلب دا خصوصیت ته حقیقي طعام حکم دی ځای تر داخلي د خصوصیت تغیر او طعام دی فقط نعم او پتا باندې داخلي طعام دی ان الرضاعه تحرم ما يحرم من الولاده ولدا تاسو یو نه حقیقي نه جوړه دې سره څه بوت دي ستاره راځي پیغمبر مبارک پتا وا مشوره ودا خبره استفاده راکړي ها وإن قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي جعفر عن أبي بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال ذكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل فقال يا رسول الله حدث الله إلى مصالح ريان يقول لم يعلم كنا حين مضى رضي بهناك دا خو یو مدره چې رور دی خبره مشهوره ده ولیکن دې باندې سوچو کې رضاعت من المجاعه دی د لوګي په وخت کې پیش کړي لوګي په کم یو دی دوه کاله کې ماشوم وګي کېږي زر زر د ډوډۍ نه خوري د معلوماتو کې ورې چې دوه کالونه پس کړي رضاعت نه تاریخ دی وایي د لوګي د زمانه نه پس د پيو د قطع نه پس ها مولانا چې پس دې کې لږ کوي شهادت د قاضي حد قذف په چا باندې قائم شوی آیا د دې حد قذف والا گواهی قبليږي او نه ما ته وګورئ غوښنه اوسه قرآن حکیم کې الله څنګه وایي آیت څنګه دی ها شابه هغه فجلدون هم 80 جلدة ها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فأضيف عليك متوجه شمال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وإذا جوز حد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي اتیا جوړه هم او شهادت علماء قبل وا ولې دې سبب اقرار خزلو تر زنا نسبت ډېر خطرناک شي دا حد قذف دی چې چاته وایي چې زنا کار دا خو دې امر شرم ولا هغه خدای کوم مطلقه چې څوک کوي نه او دا غي خويند دې مشرموري چې ټول زنا کار دي دا غیرونه قوم دې بدنام دې جوړ نو دا سړي له عمر لا دروغي وکنه نو د جوز د حد دار اتیا جوړه مو او شهادت علماء قبل او جایندل تو بیا پچا فضلوا الزام عمر نه بدی مردود شهادت کی اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا وذ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمان الا الذين تابوا ترجع اولئک هم الفاسقون درجه یہ تو غیر څه ختم شو ٹھیک شو دا دوار باقی پاتې شو او اشاعتی سے بلکہ ائمه ثلاثه سوي هغه وکړه الا الذين تابوا چا تر لګي دوار تو توبه استفسار خطر شو او به شهادت ورکړي دا غي مریض د محدود په قدر شهادت قبلي چې توبه وکړي او زموږ په نسبت نه قبلي یا دا خبره اوس ګوره ماته ګوره زموږ دلیل د مضبوط ته امام صاحب موږ دا جوړ د حد دي نو کله الا الذين تابوا نو چې ته اولئک هم الفاسقون دي محدود تر لګي او دا هغه په محدود علی سره لګي دې سره بلاګو تاسو څه کوي نه چې څه سره لګي او څه سره مثلا وقرينتا يا الحق للسليم الا استثناء مستثنى قريب اخوان نو مثلا په ترجیح ترجیح هغه طریق داخل سره لګو لیکن تک دا سره مرګره کې او دا نه مرګره کې بل قرينه
د صحیح باید چې بیا معطوف او معطوف علیه په حکم د شی واحده کې چې په حکم د شی واحده کې نو دا شو درې واړه شی واحده شو نو الا الذي تابوغه ټول نه لګي نه پیږي معطوف علیه حکم د چا کې وي چې څنګه ته معطوف علیه نو دا څه شی دی معطوف علیه نو اصل حد په توبه نه معاف کېږي نو جز د حد ولې په توبه معاف کېږي اصل حد په توبه نه معاف کېږي جز ولې معاف کېږي دا یو اعتراض شو دیم څه شو معطوف دا ګرځي دا ولې معطوف علیه ګرځي دا زمون مضبوطه خبره دا درنه خبره اوس په امام بخاری دلته میلان مسلک دایمه او صلات او ترې نو قال بعض الناس تر بیا په امام ابو حنیفه رات کوي لیکن تاسو نو د امام سے ذهنیت او قیاست اجتهادي وګوره او د امام بخاری هغه قیاست اجتهادي به وګوره په لور فرق واضح شي ظاهر کې د امام بخاری خبره د درنه کوي او چې دا کوئی کم تاسو مسله به حل شي ورپسې دې ټول یو ځای کوي شهادت القاضي قولي شي چې توبه واسي شهادت السارق قولي شي چې توبه واسي زاني قولي چې توبه واسي مو وایو سارق او زاني کې د سره مرګري د هغه کې نس کې ولا تقبلوا لهم شهادتا ذل غره نه دي دلته نس کې راغلي دي وې څه هغه کې منم در سره چې توبه په توبه سره کوي ګناه ختم په توبه د زنا ګناه څه ختم الق منم هغه کې لا تقبلوا نشتا او قاضي کې لا تقبلوا دي او دا قول الله تعالی ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا امام بخاری کله دی وترا خبر ټکي براوړې خبرې کړې چې فجلدوهم 80 جلده نیم دی راوړل چې کم سروي الا الذين لګي هغه دواړه راوړل ویږي چې کم سروي الا الذين تابوا لګي هغه راوړل هغه مخکنی راوړل وجلد عمر ابا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة فمغيرة بن شعبة الزام لقوله ثم استتابهم تلبد توبيته وقال من تاب قبلت شهادته هذا عادة عمر قول دي لكن الصحابة لوي اختلاف دي صحابة يو خواجي سو وای زمانم چې عمر قبلي ځکه خو یې مسله سمې متفق دي واجازه عبد الله بن عتبه وعمر بن عبد العزيز باس فصحابو کې یو عمر دی او باقي تابعین دي ښا او موږ سره ډېر صحابه کرام دي نه بخښل وجازه عبد الله بن عتبه وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس والمجاهد والشعبي وعكرمه والزهري ومحارب بن دثار وشريح بن معاويه بن قره قال ابو طويله دا تابعین دي ټول په امام صاحب خو د تابعین قول له حجت نه دي ډېر تابعین د امام ابو حنیفه سره مرګري ډېر صحابه باندې امام ابو حنیفه قول کوي قال ابو الزناد عبد الله بن ذكوان الامر عندنا بالمدينه اذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه وقبلت شهادته وقال الشعبي وقتاده اذا اكذب ذا تكذيب في جلد والكي الى حد قذف وقبلت شهادته وقال الثوري سفيان الثوري اذا جلد العبد عبد کله په دروغ والی شي او ثم اعتق او بیا آزاد شي جازت شهادته دا موږ مور سره باندې که عبد بعد حد قذف راغل الله اکبر عبد باندې سره راغی حد قذف راغل او جریه ولا ورکړي او اوس آزاد شو شهادت قبلي ولې ځکه عبد رحیم د عبد کی جدا حیثیت او چې حر شو اوس ور یو ولایت پیدا شو ولا راغی ولایت دی نوی ولایت ولا راغی هغه جدا حیثیت یو دا دلیل سره دی حدیث کې شته د ثوري استاد دلیل تا ایوال زمانه دی د ثوري نه د ایمان بعد متفق دي او شته ولې نشته چې کوم وخت یو عبدي او خزه امدا د صوت الله مالک دي د دوا او کدا دوا رحور شو د سو مالک شو د تریو بل هم درته ویما یو خزه امدا او د عبد په اختیار په نکاح کې ده او حور رشوه اختیار ولا ثابتېږي کنه نو معلومیږي دا چې ترقیق او عتق او احرار د دې احکاماتو کې فرق شته یو خدای امده او د عبد په نکاح کې د اختیار نشته او که حور رشوه شابته اختیار حکم بدل شو کنه شو طلاق کې حکم بدلېږي کنه بدلېږي عدت کې حکم بدلېږي کنه بدلېږي لیکن بدلېږي شي
دا یو مثال مې درکړ مخکې دا اوس واذا استقضي المحدود فقضاياه جائزه او کوم محدود چاره جوړي ورکړي او دې بیا سبا توبه وکړي او قاضي شو نو قضايا جائز دي موږ به شي جائز دي ولې مولانا جائز دي سبا نستخدم نسخ په شهادت کې دي نو خدای نه سره خبره کو مولانا سے بھی خبر رکھتا ہوں ما دا قاعده ما مشهور ده چې کوم دې نص وارث چې خلاف القياس مختص کوم دې کوي نو دا خلاف القياس دی قياس خدا تقاضا کوي چې توبه او چې لا تقبلوا شهادتا ابدا چې دې په فسق ختم شو قياس خدا تقاضا کوي نو چې دا بیا شهادت قبلي کیږي قياس هم دا تقاضا کوي دې کې ولي الله لا تقبلوا ورو نور کې نه ورو دې کې ورو او الله شاري کوي کیږي دې کې څه وجه دا وجه زما وختي نور کې نه دي نو مختص الموضوع کوله وقال بعض الناس کومګه اعتراض کوي دې قال بعض الناس کې امام بخاری رحمت الله علیه ټارګټ یوازې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دی ښا ډېر دې کې وراشي مراد به اکثر امام ابو حنیفه او په باندې دې کې نور علماء شته قال بعض الناس لا يجوز شهاده القاذف شهادت القاذف جائز نه دی وان صاحب ورصح خذ کومګه اعتراض کوي او چې تما او چې ولې جائز نه ويجي في وسوي ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين نکاح جائز نه بغیر شاهدين بالکل مونږ فان تزوج يوصل نکاح او بشهاده محدودين رجال ال قبله فمونږ اعتراض وکړو یو کوي چې نکاح بغیر د شهدانو نه الله اکبر نه قبليږي بل خاطر کدا محدودين في القذف پکې ناشتي نو قبليږي عجيبه خبره یو قبل نو بل خاطر ما ته ګورا دا چې ما چې شهادت نه قبليږي نو تحمل د شهادت نه یادوم ادا عند القاضي یادوم ویږي شهادت نه قبليږي تحمل نه یادوم څه یادوم دا تحمل دی د سبا لدی خد انکار وکړو چې زما خو دې سړي سره نکاح نه ده شوی او سړي دا دوه محدودین پیش کوي قاضي به نه قبول اوس پیښه ده ما په خبره دا خو امام صاحب باندې اعتراض نه دی دا څه لپاره دی شابه تحمل لپاره تحمل خو کولی شي خبره ما په چا کې ده ادا عند القاضي تقد وغواهان چې د نکاح دي نکاح په صحیح شو نکاح په صحیح بالکل دی بنم در سره او کدی خدای خبر کارو چې زما نکاح نه شوی او قاضي دغه دوه غواهان د مدعي ولا کوزي چې دا دوه غواهان دي او پته ولګي د قاضي چې دا محدوده په قدر دي قاضي به راځي اوس په پیښه دغه خبره دغه وره دا چې مونږ وایو ولا تقبل لهم شهادتا ابدا دا چاته وایي قضات ته وایي ها چاته وایي او دا چې په نکاح کې قبليږي دا خو دیانت دي قضا کې هونه نه دا خو دیانت د باب ده او درېمه خبره وره ولا تقبل لهم شهادتا سمې د نکاح دا جدا شهادت دې ته حروفي وایي دا شرعي شهادت نه دا کوم شهادت دی عرفي شرعي شهادت د مجلس تقاضا شرط دی نکاح د مجلس تقاضا شرط دی الله اکبر نکاح د مجلس تقاضا شرط دی مجلس حاکم شرط دی دا کوم یو ده دا عرفا شهادت دی اطلاق شرعي کړی عرفا شهادت دی لما اختلاف کوم یو کې شابه دی هغه شرعي چې په مجلس تقاضا کې کوم شهادت نو درې خبرې مې وکړې سمې وي زما په شهادت کې اختلاف دي په ادا کې دي ادا د نشي کولی دې مې سوې د دیانت دي زما خبره د مجلس تقاضي سره د دعاوت کې خبره دیانت کې د دعواتو کې ده قضاءاتو کې ده او درېمه خبره مې سو کړله شابه درېمه خبره مې دا وکړه معال ټول وريو دي ښا چې دا څه شي دي دا شهادت عرفي دي عرف کې دا شهادت دی دا خبره په هغه شرعي شهادت کې دا مجلس تقاضا وایي مخکې دا وسو وان تزوج بشهاده عبدين لم يجوز یو قاوي چې د محدودین او غیر جایز نه دي او بل قاوي چې د عبدين او غیر باندې محدودین او غیر نکاح جایز ده او د عبدين او غیر باندې جایز نه ده بالکل کله عبدين د نکاح کې کېنه ول نه قبليږي ولې نه قبليږي د عبدين په ځان تصرف نشته په بل څه تصرف په ځان ولایت نشته په بل څه ولایت او کدا عبدين سبا ذات شو بیا معنا بیا د نکاح کې غوان وخت کې دي او کدا محدودین په القذف مینه ولایت ولا
نو ظاهر کې غوطه د امام صاحب مذهب ته چا ښکاري چې لکه د عبدینو هغه نه قبلېږي په نکاح کې او د محدودینو قبلېږي او دا محدودین که توبه وباسي نو هم نه قبلېږي دوی وایي او عبدین که حور شي بیا قبلېږي څنګه خبرې دي او هلته وایي چې نکاح کې شهود ضروري هم دي ما جوابونه باندې پوه شوې مخکې ده ويتزوج بشهادة لم يجوز وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية الهلال بالاعتراض الكفر إذا عبد المحدود في القذف أو ده أمين لرؤية الهلال ده رمضان ده قال شهادة جائز ده ده إخبار ده لا تشيري إخبار ده هذه وجهنا فهلال ده رمضان کی کلفظ ده أشهدو أنوي سيدي فهلال ده رمضان کی کلفظ ده أشهدو أنوي سيدي تاخذ إخبارات دي تاخذ من ده طول منه ما كده وكيف تعرف توبته أخو تفا خبر ده أغدا الإجمال ذكر ده يبقى وجد ما توبة بيبنكم شابسي وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبه حتى ماذا قبل يا بيانه يا غلي يو قال زور والفتان قبله يو قال او رسول الله مبارك ورسول الله والكريم يا ذولا فانزور سورة دي كي عرف دي عرف وتتعطى فتر لك جدا صليت توبة قار دي عرف الاعتبار دي شابسي والشهادة شرعي کی سبت دعوة شرع سبت جاتی دعوة او دا هلال بطالت ته تو گواہی ورکړي دي کې مخکې دعوه شته په شهادت شرعي کې الزام د مدعي وي لیکن الزام د مدعي شته الله اکبر ته خو صرف اخبار ورکړي چې میاشتو لیدل نه سبت دعوه پکې شته چا بسې کله په شهادت ني بیا خیر دی الزام د شهادت تعریف مسوق شرعي الزام قبل چا او چې الزام پکې شته نشته تو خود بیا شی ثابت ولدي او در پسې ان شاء الله او دا خو د زنا والا سرقي ولا سرقه خطوبه ما کیږي خو زمانه باغی قیاس نه کوي دي چې اونس موجود دی وکړه چې ما د باندې په توافق د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ان شاء الله ما يحكم بخلافه من الجماعه وخير الرجال والرجال يعمل او يوم تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر في من زنا ولم يختل بجلد 100 وتغريب عام مطلب دا چې یو کالی بارو شلون دی په توبه کاشي دی بدی سره توبه وباسي معافي بغواړي چې بیا به دا کار نه کوم تاسو پوه نو موږ وایو چې دا خو د زنا والا خبره ده دې کې په توبه قسم قبليږي ها فظلم او بل آداب کوي چې یو سړی بس دعوه کې ظالم دی نو کوي ولا ما کوا کېږي والا ظالم دی ظالم چې گوا ولا نشي لکه مثلا یو زوی له شی ورکی نور پریدي او تا ته ویلا شماله گواشه سبا قبل زی می دعوه کوي چې څه گاوي عزت د ظلم کوي نه کو مکیګه شابته یا نه یو سړي دوه خدي دي د مخده وای چې لومبه طلاق ورکا او تا ته ویلا چې ما پر طلاق باندې گواشه را قدم نه پریدي په ظلم کوي په پسې او دعوت یو غلام بقا غلام الف وما قال إن أمه في سنة واحدة سألت في بعض الموهبة هذا فقال لك ولد السماء قال نعم قال قولهم أن لا تجدوا على جوري وقال أبو حديث عن أظنه مشابهة لا شهادتنا مراد تحمل لا شهادت دي مراد دي تحمل مكوا شابه قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم خير قال ثم الذين وبل رواج کې درې قرن دي ها قال النبي صلى الله عليه وسلم دا هغه روایت دی شابه ها نو دینه سری چې په دروغ به گواهی کوي دا مذمت یو چې په دروغه ما کوي دا مذمت او چې په دروغه گواهی ما کوي یعنی دروغ یوازې نه دي مناسبت د وخت سره څه شو جو ظلم دروغ یوازې نه دي ظلم والا گواهی بقي دا خلق د دې خلکو چې مذمت یو کو شهادت علی الجور
مضمت سے معلوم شو شابه دې فروح بلاد جهاد الدنيا حوله والذين لا يدخلون السنة وتقمن شهادة وقوله لا تحكم شهادة ومن يكتبها فإنه أهل الخير والله بما تعملون عليم فالواحدة بشهادته وبه قال حدثنا منتقدها تصدق يونفا جور شهادت بکای جور عام دي زور خاص دي زور دروغ هغه وخت چې راوي زما یو دوی لغه عبد ورکوم دروغ خونو ظلم ویګه نو جور عام دي او دروغ خاص دي هغه سو هغه په جور باندې تحمل د شهادت مکوا او دا سوي د دروغ غوي مکوا چې یو شی دی لیدلی ني او په دروغ به چې او زما مخکې خراب کړي په فرق څه ډول کې ورپسې اشاره لا تکتم الشهادة دقدا چې اصل حقیقت پټ کې او دروغ وې د قاضي په وخت کې ها او دا کتمان بل معنا هم د چې اړو اسکا اړو ما سړي دي او کتمان دا چې اصل حقیقت پټ کې او دروغ وې ها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاسلام بالله وحقوق البيت وجدت كان مسلما فقال الا وقد يحكم على الاسلام كان حتى من قلنا ليس مختلفا وقال اسماعيل بن ابراهيم وحدثنا السويمي والسويمي قال حدثنا عبد الرحمن او شهاده الاعمى درون شهادت حکم دے امام بخاری رحمت الله علیه او د امام مالک رحمت الله علیه دا مسلک دی چې دلون شهادت قبلېږي ما تا ګوره امام بخاری امام مالک ته وی دلون شهادت قبلېږي امام شافعی او احمد سوی وی که تحمل یک او تحمل خو به نه کنه فزان بار کول په دې موقع چې حاضر تحمل وی ادا د قاضي مجلس کې وي په وخت تحمل کې جوړ او ورستو په وخت د قضا کې اعمال بیا قبلېږي او که په وخت د تحمل کې اعمال بیا نه قبلېږي او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې مطلقاً نه قبلېږي د تحمل په وخت کې اعما ورستو جوړ او ورستو څه جوړ اعما بیا نه قبلېږي مګر که استفاضه وا کې قبلېږي استفاده پیژنه څه دا تیر نشو استفاده ده لکه ویدار پلان کې زوی د لندن ویل شي دا د پلان کې رضای بچی دی لندن ویل شي دا د پلان کې زمکه ده چې موږ ته پته په خوان دی په دې کور کې اوسېږي د استفاده څنګه چې خبره د امام بخاری او د امام مالک سے پنځ باندې درون شهادت مطلقاً قبلېږي او په واسطه پته لګي د سترګې نشته دلیل یو سره سوال او موږ سوایو موږ استاو کېش به هوستا ٹھیک شو دیم احمد او مالک شافعي سوي کله تحمل په وخت کې بینا د جوړ د رسولون چې قبلېږي او هغه وخت نه قبلېږي موږ ونه کې رسولون چې تمیز نشي کولای او کته چې نه تمیز خو اواز سره کولی شي او توجیه به وسته زمون په مطلقاً نشي کولای زړه په دې شهادت الاعمى وامره يد امر الکا امور کې کوم دیانت یا پیمانه نکاح منم انکاح لورم ور کولی شي مبایعه کولی شي دا خو خپل مابین کې سره عقود دي معاملات دي زما خبره په قضا کې دا په شهادت عند القاضي کې دا قبوله في التعزين وغيره دا هم منو وما يرو بالاصوات کوم شي چې په आवाज معلومیږي لکه لون ته پتا باندې وینولون ته خدا پته نه دی دا مانځه وخت اقامت وینولون خدا اوري کنه پستر کو ته ورته ضرورت نشته واجازه ادا شهادته القاسم التابعين بها حسن البصري بن سيرين زهري الله وقال شبيه وجوه شهاده كان عاقلا وقال رب شيء تجوز به فبعض کی جائز دی بعض کې نه موجه استفاده کی جائز دی بلکې نه وقالوا ارايت بما خبر را ابن عباس لينشي واخر وقتها لو شهد على شهاده ان كنت ترد يود ابن عباس په حیثیت یاخذ منم یو قانون دی په قانون کې بس کوم رد کوم وكان ابن عباس يبعث رجلا اذا غابت الشمس نو افطر صليبه وليغا او سو دا دی ګوره وی د بل خبر بلون دی منی ويسال عن الفجر فاذا قيل له طلعت صلى ركعتين دا خو معاملات دا چا باندې کړی دي لون وعدن کولی چې لون خبره ترې لون نه نو چې وبراوړه څو په دوی راځي وړل نه راځي دا معاملات دي زما خبره په ادا د شهادت عند القاضي کې ده
دې ته دیانات وایي، دې ته څه ویل کېږي؟ معاملات. دا استفاضو والا خبرې دي، دې کې الزام په چا نشته. چې قاضي په وخت کې دی هغې کې څه شی دی؟ الزام دی په بل چا، دې کې څه الزام دی؟ قال سليمان بن يسار استاذنت على عائشة لما واجه پیجند نو اراده دا ګوره وی لما واجه پیجند ګوره صوت حجت دي دا خو دیاني امور دي، معاملات دي، عرفي امور دي، دا خو خبره په دې کې پچ الزام نشته. وقال سليمان انت سليمان ابي نعم ادخل داخل فانك مملوك ما بقي عليك شيء. دا غدې مخاطب شوی مسلې ته پوښتنه کو واجه سمره ابن جد شهادت دخدي منتقبه چې په مخ نه قاضي گواهی کوم قاعده خلندر په دې څه قیاس دی دا لږه. امام بخاری کو رکستا تو خیال کړه چې کوم وخت اجتهادي مسائل او اختلافي تراشی نو تاسو د اجتهادي مسائل بیا ګورئ څومره خفي او لري. تاسو ما خبره کړې وکنه بیا دې بیا دغه راخوري ایمه او سره په اختلافي مسائلو کې او په اجتهادي دلایلو کې د مقابله نشي کولای. مونږ منو چې لوی محدث دی، مونږ منو چې لوی متورع دی، مونږ منو چې لوی شخصیت دی، مونږ منو چې حافظ الحدیث دی، مونږ منو چې مضبوطه حافظه لري، لیکن استدلال ته تبع کوو او د دینه ته استدلال کې الله بندا ورپسې شاه الله ولي مخکې ده. الله اکبر. ور صرف سمع دلیل وګرځاو ما ته یاد کړه هغه آیت اسقطن من سوره کذا وکذا چې منسوخ تلاوت منسوخ الحكم دی ویګه لکه د دې تعلق د الزام سره ما خبره خو په الزاماتو کې ده دا خو عرفي امور دي. لوګ چې باندې مانځل باندې لوګ د چې زوی و چې راشه بابا من مرته आवाज کوي او لوګ زوی ته आवाज کوي چې بچي بار چرګ کلپ کلپ ورته په کاپه هم دا ولنه نو زه بوځي بابا توفیق په اوسط په قلار کې ته څه کوي ها ویری جو ته زوی دا ټول دیانت امور دي او عرفي امور دي دې کې چې اختلاف لرل دي د استفادې سره باندې تعلق لري کې اختلاف نشته. اختلاف په چا کې دی؟ په امور الزامیه کې چې قاضي پنيز دی ورپسې شاه وزاد عباد بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال صوت عباد هذا ما بنعم قال اللهم ارحم عبادا. نقول الصوت هذا حجت شو او ضبط يعني جوابكم جدار بحجت الى عايشين تفوسوا فمطلق صوت کی خبر تفوس دی او خیر کا حجت مشو دا دیانات عرفی امور دی دا پیدوا شابه ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يقول اذان الخلق بوطوي اصبحت ورصوت دليل شو تجي دليل شو صوت يخوان بيننا نو زي ميرو رداخو الزاماتي دو دا په دلیل کې مال پیش کېدا خو زه سره منم چې پیغام سره مخالف نه دی. ها دې ته سوي دیانات، دې ته سوي عرفي امور، دې ته سوي شابسه عرفي دیانات. زما اختلاف په کم کې دی؟ الزام قضاء اداء عند شهادت عند القاضي شابسه اواز نه ورپتا ولا ګولا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد محاسب وغير هذه ګور اواز نه تقول ولا راو ګور مالي صوت باندې اعتماد کول شي لوندم پتاو ته اعتماد کوي نن سبا پتاو ته اعتماد کول شي نن سبا په دې موبایل کې تړي دا نه خدای جوړي تړي دا نه جوړي زما یو اشناو دوست او د دورې مرګري مو باچا خان موري سي په دې پاک د صبح کې د مانېرو صحابه کې د مانېرو او ډېر لوړ دنګ او مضبوط پهلوان سره ډېر جسیم او داسې دونه غټ لوړ دنګ ډېر خساره ډېر ځات نیک سره او د پروالد سے بول مولوی فضل حسین سے زون بابا جی په دوستانو کې مشر عالم دا غزو داري خالم او د خپلم د درون جسیم او دوره کړي و مخکې یو ځل او دارلو مکانه کې بیا موږ په دوره کې مرګ
هغه کې یو کمالات داغه دا کمالو چې هغه به دروازه بند کړه او د کوم مولا وتبروي چې د هغه مولا تقریر راته وکړه نو چې بار به سکون هغه به تاسو یقین کو چې دا مولا لګي سلطان بکله راغی موږ به دروازه ورته بند کړه فجاه خان دې ځکه نه شیخ ته تقریر شروع کړ نو هغه به آیات کړي مو دا هغه الفاظ به یاد کړي شیخ حسن جان سے تابع نه لګیا داګه بابا شاه منصور مولوی سے مولانا عبدالحق سے مفتی فرید سے یعنی دا چې څومره استادانو د علماء کرام دا مولانا سے استاد او دا سید قریش مولوی سے محمد امین مولوی سے دا به خبره به چي شو تبي مقتدي یعنی په یو مجلس کې بلګیا شو نو وی چې شیخ قریش بابا جراغ غلا مولانا عبدالحق صاحب او محمد امین صاحب صاحب راغی دعا نو کې ناستل نو سید قریش مولوی صاحب د محمد امین صاحب صفات شروع کړ هغه الفاظ لګیا یا محمد امین صاحب صاحب جدا لهجه وا واقع بدل کړه هغه وتوی چې داسې ده یعنی بعض انسان د بل انسان आवाज کولی شي نو تر هغه نه پته نه لګولې ځکه خو زمون فقهاو کې دا لیکلي امام صاحب یا الصوت يشبه الاستاذ نو دا په الزامي امور کې په دعاوو کې په شهاداتو کې بل حق ثابتولو کې بل الزام را وستلو کې قاضي د مسجد کې نه قبل او د نور په محمد وسره ها وهو يقول تبارك وتعالى او د حدو قواعد قبلي د خدا طریقې سره فإن لم يكن رجلا وخرج وقاتل وبه قال حدثنا إبراهيم بن قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا زيد بن عياش بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بملائكة مثل استشهاد الرجل فقال كل ملا قال هذا يكون مقتنع فيها وبشهادة الإمام والعبيد وقال شهادة الزبيد أو العبيد قبلي يوكنا ما تورا امام شاہ احمد او اسحاق کوئی مطلقاً قبلي احمد او اسحاق سوي مطلقاً قبلي او بعض سلف وي په لک شي کې قبليږي او پړې کې نه قبليږي او ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مالک او شافعی سے هغه نقل دي دی له خپل ذات ولایت نشتا نو په بل ولایت دا کوم دی نه راځي ور شهادت هم اقا خبر کې په بل ذات او کته چې پلان کې چې رسول الله مبارک دا خبره منلې دا او سوال جواب پسې لګلې دی او دا خو دیانات او عرفي امور دي ګورې خو یې په خبره اصل قاضي قياسونه کې ها اصلا واجاز شريح وزراء ابن اوفى وبه يقول احمد واسحاق دخل وسره لقوا ها الا العبد سيد لذلك التهمت ضربه ولا وجاده الحسن وابراهيم في الشيء الطافه قليل کې او پړل کې نه او ما ته ولا زمون مسلک سره د ائمه ثلاثه شابسي چې بالکل نه قبليږي شهادت ورغه محشد التوبه حاشيه مالک شک پکې پیدا شو وللعلماء فيه ثلاثه اقوال احدها جوازها مطلقا كالحر وهو مروي عن علي كقول انس وشريح وبه يقول احمد واسحاق داخل التكبير وابو ثور وثانيها جوازها في الشيء الطافه لك وروي عن الشعبي كقول الحسن والنخعي وثالثها لا يجوز في شيء اصلا روي هذا عن عمر وابن عباس وهو قول عطاء ومقول واليه ذهب الثوري والاوزاعي ومالك وابو حنيفه والشافعي صحیح خبره لو سر پسې شرح ویل دا عبید او امام بچی دي نو دي عبید او بچی کنه عبید خونه دي دغه خبره په لیکاو په قر نکه کې نه ده دغه خبره پوښا کې ها په دا سړی کې ده حیران مشدا امام څه ته ولا په اجتهادي مسائل او دلایل کو څو کول دي نو څه دلیل دي چې ټول د عبید او د امام بچی دي نو شي د عبید او د امام بچی دغه هغه جنگ نشته ما جنگ پوښا کې ده په دا شاهد کې دی دې کعبدي دی ولا نه خپل ورپسې عمر مولانا سے بیا درته وایم چې هغه عرفي امور کې تبلیغي بعضي عرفي امور کې هغه شهادت نه اخبار دی کتل عبد راځي چې بار مې ما غلې دي اواز درته کې دا منو دا شهادت خونه دی ها امة سوداء دا دلیل نسی یو تور وین زراله مولانا صاحب یو خدا امانت دا دراوی غلطی دا امرأة سوداء په نورو روایت
كم روايات كأكثر علماء راويان نقل في أغير كده أما كم بدأت تجري امرأة دا شاهد نمبر أو كذا شين كنا نماوي كذا شهادة ندي دا قدوي دا خبر وركدي رقبة دا قول دا خزينة ما سويلو میں شهادت سب سے دعوة غوری دعوة پاکستان شهادت مجلس تا قضا غوری دا مجلس قضا تتلی دا دا اخبار دے او که رسول الله مبارک خبره کړی دا یې په ورع کړی دا یا وحی سره کشف سره وته پته لګیدلی دا لو تر پسې فقال قد أوصاكم بما بركات ولا يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فأوضعني ملكنا عن ثلاثة حيث بركات الله وقال كيف توقعت عن أن قد أوصاكم بما أوضعتكم ما تنهاه عنها باب الشهادة الموضعة وبه قال حدثنا موضعي شهادت احمد فريد قبلی کی او دنو فريد قبلی کی خبر خود یاد رکھا مالک وی د دو قضو پک قبلی کی ما ویل دے شافعي وی د ترور قبلیږي د مو پر نو قضو نصاب شهادت ده وبه قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابي مالك عن عقبه بن حارث رضي الله تعالى عنه قال تزوجت من مشاكل وفقات ذلك فجاءت امرأة اغا امتن دې ته کې زراغي امرأة شابه فقد بركات من النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وكيف وقد كان كان نحو حديث الاسم باب التعديل زي بعض او قدر یو بالتعديل كي كل شيء وفكم امور کې مولانا صاحب دیاناتو کے فعرفی امور کے لیکن اختلاف نشتا شابه حدیث نے وریو کے تکلا چور کہاں اور حدیث تیر شے میں بار بار ہاں وعلقمة مرض عن لاندی دی کنا جبلی وحسد حديث عائشة ده افقام اختصاصا فبيان اولو کے بعد دیر تک لدی ہاں الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديث من تقول عن الله وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى يوم شمس فمن أقرأ من أبواله وإذا نقلتنا وفخرجنا بها معه فرقا وإذا في غزان فتحا فأخرجنا فخرجنا الله من الحجة وأنا أعمل فيها أوجه وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقف الأذنون من مدينة أذن ليلة بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش ولما قضيت شاني أقبلت إلى الرحل ولم نستطيع فإذا يخضر من جذع أظفار مشكن إلي من ذا أظفار قد انقطعت فرجعت فالتمست اعتبابتني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلونني ما لبين ترحيل كاو ترحيل بينه صاروا بلا بيانا برابر فاحتملوها ودجي فرحلوا ولا بعير الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه أو قضي ولد بين تقويد الكلي كسوك نشتا وقال النساء إذا خفافا لم يسكلنا ترنين ولم يخشون اللحم وإنما يأكلنا العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه أغيث الأنزان خفتها ودج لنا ثقل دها ودج فاحتملوه وكنت جاء ذيك ثقل دها ودج إيك خفت تكتا كنا ثقل خفت دوالي وبالسر مقابل دي في جني فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وصاروا فوجدت عدي بعد ما استمرت يجي فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت به يعني فيه فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة غلبتني عناية نمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون إن أنا راحلته فوضع بيك عودا يدها فمخي قدر أخي يقول لقي وركبت فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتانا الجيش واحتلنا بعد ما نزلوا معرفين تعريف آخر شبه خوف توي دلت ما مجازي لها مطلق النزول توي في نحر الزهيرة فأول غرمك فهلك من هلك جب ما يلزام لقوا وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلولة فقد إن المدينة فاشتكيت بها شهرا فيها فالناس يفيدون شهرتنا والكل من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي دي خبر فريشان قولهم أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي أرى منها كنت أرى منه قبل ذلك حين أمرض سبب بريد بالمريض شم إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم أو نبقى بشيء من ذلك حتى تبدو لكم نقوة أنا وأم مستحيل قبل المنازع متبرزنا
هي متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذاك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه فقور كي بدت ما. فأقبلت أنا وأم مسح بنت أبي رهم نمشي، وعثرت في مرتها فقالت تعيس مثله الغريب تنشن فريشانه كده لكذبية فكي مبتلا دي. فقلت لا بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا. فقالت يا هنطا دريس دلشوك عليه راتالوي ألم تسمعي ما قالوا يا ما قال لمن. فأخبرتني بقول أهل الإذك فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف تكون؟ فقلت أذن لي آتي أبوي. قالت وأنا حين أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس ما استفهامي له. فقال يا بني تهوني على نفسك الشانة، والله لقل ما كانت امرأة قد ودية عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت سبحان الله فأكتبت ولقد ألقت حمد مقدرة تحدى الناس بهذا. قال فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يقول دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلفت الوحي يستشيرهما في فراق أهله جزيما. فأما أسامة فأشار عليه بالذي عليه في نفسه من الود لهم من الود مع عائشة أو لهم أغيث فتوقع يعلم لهم كثر متعلق به يعلم لهم في نفسه من الود مع عائشة. قال أسامة أهلك هم أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. فأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لا يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم برية فقال يا برية هل رأيت في أشياء يريبك؟ فقال برية لا والذي بعثك بالحق إن رأيت فيها أمرا أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقال دع مناسبة بعض يوكا سبيرا يأخذ دخل التعديل كي ويجي وتأخذ ديانات دي عرفي أمور دي مكدا وصل كم ذلك ليه استعذار طلب عذر طلب مدد شابه سلب عذر دي دا عذر تكليف بسوك لا لريكي إذا لبوكي يا من يجعلني معذورا معذور سره خلق مدد کوي کنه نو څوک به مدد وکي زبردست مدد وکم شابته عمية قومه فاسد الهام أتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذلك فقدرهم حتى تدعو وسكن قال وكل يوم لا يتجمع ولا أحسن بدون فأصبح عندي ويقتل من ذلك ويوم حتى أظن أن الكفار وكذلك تبيه قال وإنهما جنسان عندي وأنا أخفي فاستعطلت امرأة من الطريق فأذكنا فجلست فيما يقولنا عنه وكذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي قيل في حقي ورب المنطق في ذي قال فتشهد المنايا من وقبل عليه كذا وكذا إن كنت مريحا فطيبا لأمر الله إن كنت ما الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالته قالت دمعي حتى ما أحس منه قطة وقلت لأبي أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أدري ما أقول استفهامي لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ما موصول لي. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس مفعول به إذا ما يتحدث وسمعتم نفارا وقرأت في نفسي داخل جيبي وصدقت به ولئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقوني والله ما جئت لي ولكم مثلا إلا بعد يوسف نمرنا يعقوب ويشو قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراجي وأنا أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحي ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم
تبرئني لا تبرئني فوالله ما رام مجلسه مجلس لا ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البراحات شدة التوحيد حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان ما الغلور بشان من العرق ولا يوم شاتم ولما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذهبه فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي عائشة احمد الله فقد برأك الله فقالت أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده إلا الله فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم على آيات فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن أساسة لقرابته منه والله لا ينفق على مصطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال أبو بكر بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مثل الذي كان يجري عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن أمري في مناسبته فقال زينب ما علمت زينب ما علمت ما رأيت فعائشة فقال يا رسول الله أحمي سمعي وبصري تدقل غوغ وسترقي حفاظتكما نفي دروغ تقولن نفي دروغ بيانهم والله ما علمت عليها إلا خيرا قالت وهي التي تصاميني ما تلقصا في مقابلي بكولي فعصمها الله بالورع صلاتك شابا وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن شامل وعن ابن بين عائشة وعن ابن الزبير بن قال وحدثنا أبو بكر عن أبي عبد الرحمن بن بن عبد العزيز بن محمد بن أبي بكر بس بالطرف قال كذا غازور إليه سلطانك تا بسكيني هذا غازور